دا حدیث مبارک واوري او دا حدیث مبارک چې د صاحبانو روایت ته د ابو ذر غفاری نه رضی الله عنه او دا حدیث مبارک ذکر کړه دی په صحیح ستو کې مسلم شریف کې په مسلم شریف کې دا حدیث مبارک موجود دی ابو ذر غفاری فرمایي ابو ذر غفاری سے فرمایي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې رب لا یزال فرمایي یعنی دا حدیث قدسی دی رب فرمائی رب سے فرمائی دا سے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ یا عبادی كلكم يخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم رب لا يزال دا حدیث الفاظ دی ابو ذر غفاری سے فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل رب لا يزال فرمائی یا عبادی كلكم ضال ایز ما بندگانو تاسو ټول گمراہ ہوئے تاسو ټول بیلاری وی تاسو ټول په بل طرف باندې روان وی رب لا یزال فرمائی ما تاسو ته هدایتک ما تاسو ته نه غلار او خدا رب لا یزال سے فرمائی ما نه هدایت غواړي دینه پسم ما نه په صراط مستقیم باندې گامزن کې دو دعاګانې کوي هدایت دعا ما نغواړي رب فرمائی رسول الله مبارک فيما میں فرمائی چې بیا آخر کې رب لا یزال او فرمایل اهدیکم زبتا سو ته هدایت کړم په نه غلار باندې بم روانو ما نه دعا غواړي او بیا سو فرمایل یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته ایز ما بندگانو تاسو ټول وږي وای تاسو ټول سره رزق نو تاسو ټول سره مال نو مگر هغه چا سره رزق او مال دی الله فرمایي چې ما هغه رزق او مال ورکړی څه فرمایي تاسو مانه دعاګانې غواړئ الله فرمایي رزق د پارم څنګه چې هدایت د پاره دعا غواړئ داسې رزق د پارم زمانه دعا غواړئ رب لا یزال فرمایي اطعمکم زب تاسو له رزق در کومه زب تاسو له مال در کومه زب تاسو له فراخی در کومه خدا دا سے نہ ملاوگی رب لا یزال فرمائی چې ما نه به دعا کې رزق غواړي ما نه به دعا کې مال صالح غواړي لاس به اوچتی دعا به کوي دا غینه پس فرمائی رب لا یزال چې زبستا لوګه ختموما زبستا محتاجی ختموما رب لا یزال فرمائی زب خوراکم در کوم استال او زب مالم در کوم او بیا څو فرمایل یا عبادی کلکم عار ایز ما بندگانو تاسو ټول بربند وای موستا چې پیدا شوز موستا په بدن باندې کپړنی تاسو ټول بربند وای الا من کسوته مگر هغه انسان په بدن باندې کپړې شته چې چاله ما کپړې ورکړي الله فرمایي نو تاسو څوکړی تاسو لاسونه اوچت کړئ الله فرمایي مونږ ته خو الله یو حاجت ته پاره فرمایي چې لاس اوچت کړه هدایت ته پاره لاس اوچت کړه هدایت بار ته ملاوږي لوګه ختمېدو د پاره او مال صالح د پاره لاس اوچت کړه لوګه به ختمږي او ستا په تن بدن باندې کپړې نشتا اغه د پاره لاسونه اوچت کړه رب فرمایي کپړې بار ته ملاوږي لاس اوچت کړه ما نه کپړې وغواړه رب لا یزال فرمایي اقسکم زبتا له کپړې در کوم او تب په بدن باندې پټېږي وعده کړي هر ځای کې فرمایلی دا څنګه چې معنا هدایت غواړه خو اهدکم زب هدایت در کوم زمان الوګه ختمه د غواړه الله جل جلاله فرمای اطعمکم زب خوراک در کوم معنا کپڑے غواړه اکسکم الله فرمای زب کپڑے تا ته در غوندم زب تعالی کپڑے در کوم او بیا په اخر کې څه فرمای یا عبادی ایز ما بندگانو کلکم یخطئون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني استغفر لكم فاستغفروني اغفر لكم رب لا يزال میں وچ سفر میں نبی علیہ السلام فرمائی کہ اے بنی آدم
ته هغه څوک چې شپې ګناهونه کړي، ته هغه څوک چې ورځې ګناهونه کړي، ته هغه څوک چې ښکارا او پټ او غټ او واړه ګناهونه کړي. ما ته پته ده یخطئون باللیل والنهار، خطاګانې کوي ورځې، خطاګانې کوي شپې. وانا اغفر الذنوب جميعا، ما ته لاسونه اوچت کړه، ما نه بخښنه وغواړه. رب مې فرمایي دعا راته وکړه چې ټول ګناهونه راته معاف کړم. نو زما وستا د ګناه معاف کېدو دپاره څه شی ده؟ دعا. په خېټه باندې مړېدو دپاره څه شی ده؟ دعا. د مال زیاتېدو دپاره څه شی ده؟ دعا. د صراط مستقیم او د هدایت یافته کېدو دپاره څه شی ده؟ دعا. او که دا په 24 غنټې کې تاسو په خپله زندګۍ کې وګورئ څومره عبادات او توفیق الله جل جلاله انسان له ورکوي، خو دعا پکې څه ده؟ دا ډېره کمه. او خامخا به کموي چې یو عالم دین بل یو عالم دین منبر باندې ناستي، دلته دعا ناروا ده، الته دعا ناروا ده، دلته دعا بدعت ده. په خدای کې نو کړی چې دغه خلکو رب لا یزال سره تاسو لري کړی، نا اشنا کړی. رب لا یزال سره پکار ده چې موږ خپل ځان اشنا کړو ور سره، تعلق قرب رب لا یزال ته نزدېکت حاصل کړو. دا یاد لرئ په یو ټیم کې دعا نه ده منع، په یو ټیم کې. او دا زه دغه منبر نه دا ستاسو په وساطت او دغه منبر په وساطت باندې تر قیامت مازیګره پورې سبا پورې نه یو حدیث تراوړي په ذخیره د احادیث، یو نیم دراوړي، نیم حدیث چې په هغې کې رب لا یزال حدیث قدسی یا رسول الله فرمایلی دې ټیم کې غواړئ او دې ټیم کې مې غواړئ. موږ به په هغه ټیمو کې رب لا یزال نه بیا دعا نه غواړو. یو حدیث تراوړي، یو لفظ د حدیث تراوړي، نیم حدیث تراوړي. او زه ورته سینکړو تعداد کې صحیح احادیث وښایمه چې رسول الله مبارک فرمایلی دعا عبادت دی. بس تاسو هر ټیم دا غوښتی شي، هیڅ خبره پکې نشته. او قرآن کریم آیاتونه په هغې باندې دلالت کوي.